سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهار مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو یو بل خوندور او انفارمیټیو شو په خیر پښتونخوا یو بل اپیسوډ سره تا وخت تاسو مونږ ګوري په هم پښتو ون باندې لیدونکو زما د اډرس تاسو ګوري ځکه چې وینټرز نو دا د سټراک بای سادیا دا غي دا زبردست شالز دي تاسو ګوري د دې د وی خدا سوتي ډیر خسته لګي سید ډیر کم خلک دا دي کنه چې هغه دا پینټ کوي او دا کار چې دا د هر چا د وسکار هم نه ډیر خسته دي ډیر یونیک دي نو تاسو تم هم د دې دا برانډ ښکاریږي به دا وخت نو تاسو هم انستګرام ته تلی شي او تاسو د ډي ام کولی شي او خپل آرډر پلیس کولی شي د سره سادیا سره لیدونکو ام دې سره زه غواړم چې تاسو ته وایم چې نن زموږ سره کوم ملمانه په پروګرام کې دلته دی نو هغه خلکو لپاره ډیر ضروری دي د هغه ځوانانو لپاره یا هم د ځوانانو لپاره هم د خلکو لپاره چې هغه کار کول غواړي هغه سره پیسې نشته دي یا هغه سره آیډیاز ډیر زبردست خو هغه لپاره اپورچونټی شته هغه دا سوچ کوي چې نو زما سره دونه زبردست آیډیا دا د کې ما سره هیلپ یا سپورټ کم ځای ناراضي نو داسې ملمانه ما سره پروګرام کې نن موجود دي چې هغه بس تاسو دی سوالونو ته دی پرابلم سره جواب ورکړي نو د په خیر پښتونخوا سره اوسېږي نو زه دا غواړم چې تاسو لاړ شئ ورکوټي شانتي دمه والی کله چې تاسو واپس دمې نه راشئ نو ما سره به دلته ملمانه ناست وي او هغې سره به موږ بیا ګپ شپ لګو دمه لیدونکو ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته دا ټولنه دا سوسایټي دا سماج زموږ سره تړلی دی او موږ د دې سره تړلی یو که موږ غواړو چې موږ یو ښه ژوند ولرو نو د دې لپاره ښه سوسایټي ضروري ده او د ښه سوسایټي لپاره ښه خلک ډېر زیات ضروري دي دا خو ما سره یو سماجي کارکون ناست دی اطهر احمد ستړي مشي اطهر ډیره مننه ډیره اطهر اول خو خپل باره کې لږ لیدونکو ته ووایه چې تاسو ایجوکیشن کړی دی او تاسو تعلق د کوم دي سره دی ډیره مننه جی ټول لومبې د شو ما راتلو دپاره ما د مردان نه اے پی ایس مردان نه خپل میټریکولیشن کړی و بیا مې ایډورډز نه اف ایس سی کړی و بیا مې فاست اسلام آباد نه انجینیرینګ کړی و هغې نه پس د سټارټ اپ او انټرپرینرشپ سیکټر ته رالم خپل کمپنۍ مې کلو صحیح ده لیدونکو تاسو به هم ډېر لیدلي د کامیاب جوان دا پروګرام یعنی کامیاب ځوان دا پروګرام چې کوم د پاکستان اوس چې کوم وزیر اعظم د عمران خان صاحب شروع کړی دی د هغې لاندې چې کوم تاسو خپل اکټیویټیز کوئ نو دا لږ موږ ته ایکسپلین کړي چې کامیاب ځوان چې کوم پروګرام دی د دې څه دغه دی او تاسو د دې د لاندې کوم اکټیویټیز کوئ او څنګه بالکل جی کامیاب ځوان چې کوم مین د ټول انیشیټیو د دې چې کوم د کرنٹ گورنمنت یو خپل دغه و چې مونږ به د یوت چې کوم دی د 18 سال نه ولې د 15 سال نه ولې 30 سال پورې دی مخکې کول دي نو هغې د لاندې د لون والا یو پروسس دی بیا هغې د لاندې یو نیشنل یوت کاونسل زه د هغې ایز ا ممبر چې کوم دی یوت کاونسل مونږ چې کوم ادارې دي هغې کې د ځوانانو دپاره ځای جوړول د ادارو په وجه باندې چې کوم ریفارمز کول دي د هغې د وجې چې کوم زموږ ځوانان دي هغې لپاره نورې موقعې موجودې شي یا نورې موقعې جوړې شي چې د هغې کم روزګار دی هغه ورته میلو شي یا هغې کو خپل څه بزنسونه سټارټ کوي نو هغې برابر شي نو نیشنل یوت کاونسل چې کوم دی مین مقصد دا دی چې مونږ اکراس پاکستان مختلف ادارې ریچ آؤٹ کړو د پی ایم آفس سایډ نه او هغې ته ووایي چې دا پالیسي پکار دی چې کم ډېر ضروري چې کم د یوت دی دا یو ایسټ ته کنورټ کول دي یو بل شی دی چې کم بټول کې ضروری دی هغه دا دی چې کرنټلی کم د پاکستان آبادی ده هغې کې چې کم دی 68% خلک هغه یوت بریکټ کې راځي او هغې دپاره کو دې ټیم مونږ څه داسې انیشیټیوز یا څه ونه کړل نو هغې به یو لایبلیټي کې کنورټ شي نو د دې د وجې د نیشنل یوت کاونسل فارم شوی دی چې هغې ټوله یو اواز میلو شي او د هغې اواز چې کم دی مونږ ډفرنټ پاور کوریډورس ته ورسو او د هغې دپاره څه ریفارمز وکړو نو هغې اواز تاسو پورې څنګه رارسي بیا تاسو مخکې هغه څنګه وړئ دا مین چې کوم اوس د نیشنل یوت کاونسل دا یو برج دی د گورنمنت او د یوت په منځ کې زموږ خپل ټول چې کوم 33 ممبران دي د هغې ټول خپل یو سوشل میډیا پریزنس دي ادارې دي او موږ هیویلی کنیکټډ یو پوره دی یوت سره
دا 33 کسان پوره د پاکستان نه دي. صحیح ده. نو زموږ سره آس پاس چې څومره کنیکټډ خلک یې مونږ هغې باندې سرویز تاسو د کومې علاقې سره؟ زه جی د مردان یم. مردان عملته مردان نه تاسو د مردان یوت ریپرزینټ کوئ تاسو؟ د مردان چې کوم یوت دی هغه ستاسو د لارې چې کوم دی د هغې اواز یا د هغې تاسو بریج د هغې په منځ کې د ګورنمنټ دپاره داسې دې کې یو شی بل ایکسپلین کوم چې دا کوم نیشنل یوت کاونسل به فیډرل لیول باندې دی. د کې پی کې چې کوم دی 5 کسان دي بکې نو کوغه د مردانی کوغه د نوخاري کو د پیښوري چې د چام داسې لکه څه مشوره ورکولی نو غیر اتلی شو مونږ ریچ اوټ کولی شي او څه جنون ایشو نو مونږ غي هیلپ اوټ کوو. صحیح ده. دا راته چې څونه ټایم تاسو دی فیلډ کې دی سماجی کا سوشل ورک کوي تاسو؟ سماجی کار چې کله خبره راشي نو ما چې کله خپل د انجینرینګ ډیګري وکړ یو مین شي دا چې ما ډیګري نه پس د جاب په ما خپل سٹارټ اپ سٹارټ کو. نو کلم چې کله د نوې بزنسونو یا سٹارټ اپ خبره کیږي نو هغه مین مقصد دغه دی چې په سوسایټي کې آس پاس مسلې دغه حل کول یو سولوشن نو هغه سٹارټ اپ سٹارټ کول او دغه ویژن او میشن هغه ټول جوړول هغه غون په سماجي کې راشي چې څنګه بیا ما دا سٹارټ اپ سٹارټ کو نو زما لګ د انګریزي او د ټول د کمیونیکیشن کې لګ ویکنس لو ما یو ټوست ماستر جوین کو هغه چې کم دی غون فوکس کوي په لیډرشپ باندې په کمیونیکیشن باندې هغه نه بس چې کل څنګه پروفایل رو جوړ شي نو هغه نه بس د نېشنل یوت کاونسل ول اپلیکیشن هغه ما ریچ اوټ کو هغه نه لو startup.pk هغه وشو دا پروفایل ورال سم هاو چې کوم دی هغه جوړ شو ایز ا اکټیویسټ یا ایز ا سماجی کارکون چې کوم د یوت د لپاره आवाज اوچت کی. دا راته چې د اوسه پوری تاسو کم رقم کیسونه تاسو اپروچ کړی او هغه مخکې کړی دی او هغه کیسونه حل شوي دي؟ بالکل. نو کیسونه خبره چې کله راشي نو یو ډاکومنټ ته کوي نېشنل یوت ډیولپمنٹ فریم ورک د غي په بیس باندې چې کوم دی د ټوټل یوت ډیولپمنٹ کی هغه کې چې کوم دی چې تیمیټک ایریاز دی چې چې زینه دي چې کم باندې موږ کار کوو چې هغه کې ځکه زه لیډ کوم هغه د امپلویمنت او اکونومیک امپاورمنت دا غي چې کم ایریا دا هغه مین مقصد دار چې کم د بزنسونو نوې جوړیږي یا کم انویسټمنټ د بهر ناراضي یا لوکل چې کم انویسټمنٹ کیږي دا غي موږ څنګه فیسیلیټیټ کو او دا غي چې کوم اورا لغه ویژن دی یا میشن دی هغه موږ څنګه بهتر کو. اوس ریسنټلی موږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو چې کم دا امپلویمنت پالیسی اف پاکستان ده نو هغه پوره چې کم دی د روان 3-4 کال د پاره موږ یو داسې پلان جوړو چې څومره یوت مخ کې راځي نو د غي پلیسمنت کم ځای کې کیدی شي کم ځای کې د غي جاب لګی دی شي. اوکې. نو مین دا د غي نه علاوه چې کم دی مارجنلایزډ یوت هم یو ایریا دا اس ار اچ ار مانیم پورا هغه دلته کې ما سره لیکلي آی سی ای پی دا څه شی دی؟ آی سی ای پی چې څه درېږي نه خبر او دا بیسیکلی چې کم آی سی ای پی دا ټوست ماسترز کلب دی نو په خبر چې کوم آی سی پی ټوست ماستر کلب چې کوم ما ذکر وکړ چې هیلپ کوي په کمیونیکیشن او پبلک سپیکینګ کې دا غي چې کوم دی دا صدر یم دا غي مین مقصد دی آی کی ټوست ماستر کلب چې هغه یو کسي چې کوم یری په سټیج یا چې کوم دي سویل غوړي دغه نه یری دا زه خبره کوم کنه زمونږ د خلکو دې کې څه شک نشته چې زمونږ د سیمې خلک ډېر ټالنټډ دي صحیح ده خو هغه چې کوم څه کې پاتې راځي کمیونیکیشن کې یا خبرو کې یا چې هغه زره خبره ده چې ته سره ډیره ښه آیډیا وي تاسو او ته ډیر زیات هم لایګي خو کته هغه سي ځان پریزنټ نه کې هغه سي کنوي نه کې خپل خبره نو زره خبره کم خلک چې هغه دي کې خدي کمیونیکیشن سکلز دغه خدي کنه نو هغه میدان یو سی کنه نو دغه یو پرابلم دی زموږ خلک تاسو خو د سټیج خو ډیره خبره چې ته په سټیج راشي یو لس شلو خلکو ته خبرو کې ایون دا چې انټرویوز کې اکثره لاړ شي نو الته انټرویوز کې هغه بلانک شي یو دم کنه چې لکه زه سو وایم ای ډیر قابل انسان کنه خو هغه نه کېږي نو داسې پروګرامز تاسو دغه د لپاره ټریننګز وی څنګه دا ټوست ماستر سونه ټایم د پاره سونه سیشنز تاسو ورکوي یا سونه سیمینارز تاسو کړی او څنګه وی هغه بار کې مونږ وایي دا چې کوم ټوست ماستر اداره دا چې کوم دی د یو اس اداره ده او د دې چې کوم څومره 100 کنټریز کې د پوره کلبونه دي کې باراک اوباما شو ون پرزیدنټان وغیرہ غي چې کوم دی ټوټل دا دغه کوي نو پاکستان کې د پوره پاکستان کې 42 کلبونه دي او ار اداري کې یو کلب دی په خبر کې چې کوم دی کې بي کې دا یو کلب دی اوس به موږ کوشش کوو چې کوم دی نور ایکسپاند کو او خلکو ته وایي چې یاره دا کلب جوائن کې نو د دې مینلی جوائن کولو طریقه دا چې کلب کله میټینګ رواني نو ایز ا ګیسټ چې کوم دی ارسو کغه جوائن کول شي
چې کله د ګیسټ جوین شي نو هلته چې کله هغه لاړ شي نو ټول کسان موجود وي هغه تپوس وکړي چې یاره زه څنګه دا جوین کړم. دې 6 منت چارجز یې لکه مونږ چې کوم دي چارجز ورکو چې مونږ د هغې ممبر شو. چې کله مونږ د هغې ممبر شو نو مونږ د پوره یو آنلاین پورټل میلو شي هغې کې څه پروجیکټ سي هغې کې پوره هغه پروسس وي د هغې په ترو باندې مونږ ټوټل د کمیونیکیشن او پبلک سپیکینګ خپل بهتر کوو. یو بل چې کوم ضروري هغه څه هغه آنلاین کلاسز وي که څه وي څنګه بهتر کیږي څه طریقې کار ده؟ د هغې یو آنلاین هغه پورټل چې کوم کې مونږ د ټوټل ډاکومنټس میلو شي چې یاره دا پروجیکټ په داسې کوي. چې کله مونږ پروجیکټ ریډي کړو نو بیا مونږ هغې ځای ته لاړ شو چې کوم وینیو سپوز آی کیپ ټوسټ ماسټر پېښور دی د هغې آفس ته لاړ شو هلته پوره میټینګ وي هلته پروجیکټ پرزنټ کړو نو هغې د وجه چې کوم دی کمیونیکیشن دا ورو سیوا کیږي. دې کې چې کوم مین ضروري شي هغې چې کوم کانسسټنسي سره چې کوم دی هغه ځای ته تلل لکه ډیر یو مشکل کاری چې خپل کمفرټ زون نه سړی راوځي او سټیج ته نو هغه زور او هغه چې کوم لګ دغه دی هغه پیشنزم نو هغه ډیر ضروری دی. نو هغې کېدای چې تاسو کوم هغه آس پاس څنګه به پیدا کوي تاسو خلکو کې امین ما مخکې مو ویل کنه زموږ خلکو ډېر ټالنټډ خلک سره خدا اساس دی چې دا به زه التزم څنګه زه به اول خبره څنګه شروع کوم زه به چا باندې غږ کوم دا څنګه ماتوي د خلکو یا څنګه هغه دې سره د کوچ نه هغې دونه جرأت پیدا کړي ځکه چې ته یو پټه خزانه کې ته ډېر هم ټالنټډ یو ته ډېر دغې خو که ته هغه ایکسپریس کولی نه شي هغه کمیونیکیشن ستا نه هغه سکل دی نه د کمیونیکیشن نو دا یو خزانه ده چې په ټولو بر پټ پاتې کېږي. دې معنی جي دوه خبرې ډېرې ضروري دي. لومبۍ خبره ده چې کوم دا تاسو د پټې خزانې خبره وکړه زه چې کله لومبي ځل په سټیج لاړم جي یقین وکړئ زه په هغې سټیج باندې 2 منټه ولاړ وم او ما نه چې کوم دی خبرې ونه شوې لکه زه انتهایی چې کوم دی او ټاپک یې ما له راکړی و چې اف یو چې لکه ته پرایم منسټر جوړ شي د ملک نو هلته جي زه په هغه یو سټیج باندې په یو ځای ولاړم زه بیخي ما نه خبرې نه کېدې لکه دا زما لومبۍ ځل و هغې نه بس بیا ورو ټیم تېرېدو ما دا و چې ټایم چې تېرېدو او نن راغی په سکرین باندې خبرې کې د دې ستاسو چې کوم پروسس نه تېر شوي دا څو بیا څنګه ستاسو دا سکل ډیولپ شو؟ دې نه بس بیا دا و چې د منټر ورته وي نو ما به ځان یو استاد وکړو چې هغه ته مې ویل ما ته ووایه چې ما کې کم ځای کې امپروومنټ ځایونه دي هغه ما ته وایي چې اتر ته کله خبره کوې نو ته لږ هینډ جسچرز یوز کوه ته چې کله یو پوینټ ټکې نو سټیج نه لیفټ سایډ ته شه رایټ سایډ ته شه دا د کمپټیشن کیسې والا او که تا باندې څومره هم تا ته ولګي چې یاره زه ښه کېږم نن خو ته به دا سټیج پرېږدې نه نو هغه مین دا او د هغې نه بس چې کوم دویم ضروري شی دی چې کله زما د کمیونیکیشن ښه شو نو زما چې کوم خپله کمپني وه نو دا ټیکنیکل ډیولپران چې کوم دي دوی هم کمیونیکیشن لږ دومره ښه نه چې هغوی کلاینټ اګري کړي لکه اوس چې کوم ډیولپران یي چا انجینیرینګ کړي یا سی ایس کړي د هغوی کوډینګ سکلز ډېر زبردست دي هغوی ډېر ټیلنټډ دي مونږ چې اکثر خبر کوو چې آی ټي انډسټري اف پاکستان دا بومینګ ده د هغوی کوډینګ ډېر مزیدار وي خو هغوی چې کله بهر چا کلاینټ سره خبرې کوي نو هغوی ستاسو مکه خبر چې کنوې کولی نه شي چې موږ به دا کار وکړو نو زه د هغوی په میانس کې راشم ایز ا برج او زه د هغوی هغه خبرې هغوی بهر خلکو ته کنوې کړم نو د هغوی پروجیکټ هم راشي او زما چې کوم میانس کې د کمپنۍ هغه اوورال پروسس یې هغه روان شي نو کمیونیکیشن یې دومره لکه تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کړئ چې لکه ما بیا د خپل پریکټس داسې جاري وسه تر څو چې زه نن هغه چې ما په سټیج خبرې شو نو دا مطلب دا دی چې د دوستانو سره که نه ځان دپاره به څه ټیچر ساتئ څه داسې پریکټسز تاسو خپله کړي دي چې هغه تاسو د ځوانانو سره شیر کولی چې هغوی دي دا وکړي د خپل کمیونیکیشن سکل زیاتولو دپاره یا دا چې هغه خپل ځان ایکسپریس کولی شي چې څه کې هغوی ښه دي؟ بلکل جي 3 خبرې دي په ټولو کې لومبۍ چې کم کس لکه ډېر سټاج کې کم سټیج فرایټي هغه ډېر سیوایي نو لومبۍ طریقه دا چې ته شیشې کې ځان ته وګورې او شیشې کې ځان فیس کې او یو الفاظ چې کم دي انګریزي کې اردو کې پښتو کې هغه ته داسې وګورې چې یاره دا زما مخامخ خلک ته به ځان شیشې کې ورو پریکټسینګ وکړي هغې نه بس چې لږ کانفیډنس برابر شي نو چې کم داسې ایونټس وغیره یا داسې موقع چې چېرته ګیسټ راشي هغوی خبر کوي نو هلته به ځان رسولي او هلته هغوی ته ریکویسټ کولی چې ما لږ سټیج ټایم راکړي نو تاسو اني ټاپک تاسو واخلئ چې کوم کې تاسو لګي چې زه ښه یم او هغې باندې خبره وکړئ ایګزیکټلی او که دا دغه کې هم کېږي چې دا ودونه ښادۍ دي سم ډېر خپلوان راغلي دي ودرېږي چې زما یو څو خبرې واورئ ځکه چې هلته هم خلک ناست دي که نه
ودونه خاطو کې هم چې ډېر کېږي زه نن سبا د اسلام آباد کې ودونه هم د ما ځان سره خپل د کمپنۍ د بزنس کارډ ایښي چې کوم خلک راشي نو زه هغوی ته ووایم چې اره جي دا داسې شی دی نو کمیونیکیشن لکه کافي اثر غورځوي اورال صحیح او نن سبا خو دومره سوشل نو ایونټس انټروورټ چې کوم دی هغې دپاره خو ډېره ګرانه ده که نه هغه او هغې دپاره خو اکچولي ګرانه یي که نه خبره جی ستاسو صحیح ده خو هر شي سټارټ کې ګراني لکه چې زما زم ایز انټروورټ سټارټ کوم سټارټ کې زما دپاره مې شاید تاسو هم چې کله د خپل کیریر سټارټ کوو ستاسو دپاره هم ګراني زما د ټول دپاره ګراني خو مکه چې کله موږ مسلسل پریکټس وی هغه پریکټس میکس ا مین پرفیکټ کنه جیو مکه خبره ده خاصه د کوم ځوانان چې دا وخت تاسو ګوري او هغه غواړي چې تاسو سره اپروچ کیه کم خلک نو هغه به څنګه تاسو سره اپروچ کوي دا غي چې کوم لومبي طریقې ته ما ریسنټلی په خپل ټول سوشل میډیا چینلز باندې هم کړو او که تاسو وایي نو زه به خپل ایمیل او کانټیکټ نمبر هم شیر کما نو هغه په ترو باندې چې کم ځوانان غواړي هغه خپل پروفایلز را سند کی او دا غي پروفایل چې کم ځای کې دا غي ایکسپرټیز کم ځای کې هغه ماهرانی موږ په اکه ځای کې هغه انګیج کو او په نېشنل لیول باندې باغی موږ ډیفرنٹ ادارو سره کنیکټ کو چې هغه خپل هغه کم کار کوي هغه وکي د کې کوم ضروری خبر دا چې د کار دومره ډیر دی او چې کوم کول والا کسان دي نو هغه پیدا کول او هغه کې هغه جذبه جوړول هغه ډیر لګ یو پروسس په ترو هغه ته تیرول پکاري نو دا اوکې پلیز تاسو خپل ایمیل او نمبر وای سکرین باندې کوم ځوانان یا کوم خلک چې هغه غواړي چې کارو کې تاسو سره کانټیکټ کول غواړي زما چې کوم ایمیل دی هغه دی atharahmad01@gmail.com atharahmad01@gmail.com او زما کانټیکټ نمبر دی 0343855754 0343855754 نو سو کار کول غواړي تاسو سره کانټیکټ وکړي تاسو په هغه گایډ کوي موږ به غونډه گایډ کو او ایون کو چرته غي غواړم چې را زس کول شم نو موږ هغه د شاید د طریقو مې هغه لار کوم دا کنه امپورټنس زیاده کنه ثانک یو سړي زیاته مننه چې تاسو راغی کامیاب اوسئ لیدونکو هم دې سړي ورکوټ شاندې د مالو بخیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ما سره دوه میلمانه دلته کې ناست دي یو چې دی هغه انکیوبیشن مینیجر NEP او NIC دی او هغه سره خوا کې ناست زاهد اقبال د ټولنې مینیجر مشر دی دوړو ته ستړي مشي ثانک یو ثانک یو ډیره شکریہ اول خو مونږ ته لږ ولیدونکو ته دا ایکسپلین کوي چې دا کم NIC او دغه ویل د دې دا رسم مخفف دی او دا څه شي دی ډیره مننه زه به ډیر زیات شکرګزار یم تاسو ته هم پښتون والا فور such type of invitation at all اور زه به لومبي start د داسې د youth problematic situation little bit وکم to explore it good situation اور هغې youth ته پته ولګي چې for what does we are working on national expansion plan of NICs زیاتر یوث چې کوم دی نن سبا یونیورسټیز یا ګریجویټډ ون لیدلې وي NICs لایک نیشنل انکیوبیشن سینټر ان اسلام آباد لاهور اور پېښور but that was very limited ډېر limited situations اور هر یو کس ته پکې opportunity نه ملاوي دا then government is looking for such type of situation because very limited پښتو کې به خبرې کوي زیات ځکه موږ غواړو دا چې ټول پښتنو ته پته لګي چې تاسو څه کوي exactly we will try our best so زیاتر حکومت دغه په دې باندې او چیرې job opportunities چونکه ډېر limited دي او هر یو youth کوشش کی after graduation چې ماته یو ښه کمپنی کې یا ښه ارګنایزیشن کې چرته جاب ملاو شي so for that purpose حکومت چې کوم expansion plan of NIC شروع کو چې په هغې کې مونږ youth ته opportunity ورکو from the very start هغې کې مونږ سره ایج limitations نه وي هغې کې څه restrictions نه وي چې یاره either ته راتلی شي او دا بل هغه نه شي راتلی هغې دپاره صف of eligibility criterias دا مونږ سره د هغې پرسپیکټیو کې ګورنمنټ ډفرنٹ سروسز هم پرووایډ کوي هغې ته هغې کې مونږ آفس سپیس ورکو هغې ته پرمنټ سټایفن مونږ پرووایډ کوو بزنس ډیولپمنټ پرسپیکټیوز ورکو او یوث بالکل زیاتر کوشش مونږ زیات کوو 5th سیمسټر نه بعد واخلو چې هغې لږ میچورټي لیول ډیولپ کړي او پته ورته لګي چې یاره افټر ګریجویشن زه به چېرته پروفیشنل انوایرمنټ ته انټر کېږم یا به چېرته جاب ته اپلای کوم سو ویر آی ویل بي سوټیبل کم ځای کې ما دپاره زیاتر اپرچونیټیز اویل کولی شم هغې د ټریننګ سینټرز دپاره ګورنمنټ فنډینګ وکړو
पंजाब IT बोर्ड ته وی آر زموږ خپل पंजाब IT बोर्ड امپلایز یو اور هغه کې فندینګ باندې سو شو چې موږ د ایکسپینشن پلان سٹارټ کو ډیفرنٹ سټیز کې موږ آل اوور اکراس د پاکستان انکیوبیشن سنټرز کو لاوکل KP کې بزوم چې فرام کوهارت اینڈ سوات یونیورسيټي کې دوا موږ دوانه د کوهارت یونیورسيټي دا belong you as an incubation manager in Kuwait University and a community manager موږ سره نو الحمدلله رائټ ناو موږ سره 10 startups دي ټول د کوهارت یونیورسيټي د کوهارت یوث زیاتر آوټ اف یونیورسيټي چې کوم ګریجویټ شوي دي رائټ ناو او هغې ته موږ اپرچونټي پرووایډ کړې ده دے آر ورکینګ ایټ آل خپل سټارټ اپ باندې کار کوي موږ ډفرنټ د هغې چې کوم بزنس پلانز جوړ کړل موږ سره زموږ انډر په ډیفرنٹ ټریننګ د ودین 3 to 4 months بیا هغه موږ په نیشنل کمپټیشنز کې کمپیټ کړل KP بزنس ایکسپو شوی و زموږ یو میاشت نیمه پهلا پېښور یونیورسيټي کې په نیشنل لیول باندې هغه کې زموږ سټارټ اپ چې کوم دی سیکنډ پوزیشن واغښتو وذ ا ګډ چیک پرایز فرام ګورنمنت اور بیا چې کوم دی هغه نه علاوه په پیاز یونیورسيټي اسلام آباد کې نیشنل لیول یو کمپټیشن شو د بزنس پلانز چې کوم یوث خپل بزنس لپاره پلانز جوړي هغه کمپیټ کوي لایک ډور سټارټ اپ سره نور ایټ آل یونیورسيټي سره کمپیټینګ نو په هغه کې 18 پلس یونیورسيټیز کمپټیشن ایسا غشته او الحمدلله زموږ کوار سټارټ اپ چې کوم دی ټاپ 3 پوزیشن واغشتل فرست سیکنډ اینڈ ثرد خپل سټارټ اپ پلان پریزنٹ کولو نه بعد هغه الحمدلله الته کې 3 ډیفرنٹ چیکس پرایزز واغشتل ډیفرنٹ ایوارډز واغشتل نو سچ ټایپ د دغه چې کوم زموږ سره روان دي نو فرست سایکل و زموږ اینڈ اف شي د دسمبر لاست ویک کې اور د هغه سیکنډ سایکل هغه د پاره موږ ډیفرنٹ اپروچز کو ډیفرنٹ اویرنس سیشنز هر یونیورسيټي کې زموږ کوشش وی چې موږ پریزنٹ کو موږ یوث اویر کو چې هغه ځان ډېر لیمیټډ نه ساتي لکه صرف دا نه چې په زوبه ګریجویشن وکم BA 16 ایجوکیشن اینه بعد به بس یو لیمیټډ ارګنایزیشن دي زموږ کانسپټ داسې جوړ دی چې بس هغه کې کومه اپلای وکړه او جاب براته ملو شو کو جاب نه شو بس بیا به ځای سجن ویسٹ اف ټایم نو هغه د اټ کې نیشنل ایکسپینشن پلان سکم NIC جوړ کړی خپل هم د یوث د پاره زیاتر जेके जेंडर इक्वलिटी बाने मुझ ज़्यादातर कार को मुझे कम स्टार्टअप्स भी मिनिमम 2 मेंबर मैक्सिमम 5 मेंबर्स मुझ अखलू नॉय के मुझ मिनिमम 2 फीमेल हम ज़्यादातर दो आगे द पारा चे मुझ फीमेल अवेयर को they can encourage को they can also do something like that so alhamdulillah they're good response रवान दे they're खा startups at all graduate की गिरा रवान दी और next cycle के मुझ बलन और को ज़्यादातर यूथ द पारा चे आगे apply हो की और खपल opportunity avail की دا اپورچونټی د آل اوور پاکستان کې دي جی بالکل او تاسو دواړه زیاتره خیبر پختونخوا چې کوم ځوانان دي هغه د لپاره پلیټ فارم یا د هغه د لپاره تاسو چې هغه کې اویرنس وي دغه تاسو به دې کې نور څه اډ کول غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه بس تاسو جی شکریا ادا کوم چې تاسو د چینل په تور باندې مونږ خپل چې کوم زمونږ ټارګټ اډینس دی هغه ته مونږ خپل میسج ورکو زه بل شانته د سکریچ نه دا ځکه ډیفاین کوم چې ډیر خلک ته د NEP NIC باره کې علم نشته دی یا ایگزیکټلی دا کومه غوښتل چې دا کلیر شي نو NEP NIC نیشنل ایکسپینشن پلان اف نیشنل انکیوبیشن سنټر دا د پنجاب IT بورډ یو انیشیټیو ده چې منیسټری اف انفارمیشن ټیکنالوژي اینڈ ټیلیکام مونږ ته فنډینګ کوي خو د دې ایگزیکیوشن بډی چې کوم دی نو هغه پنجاب IT بورډ ده په دې کې مونږ په انټرپرینورشپ او سٹارټ اپ کلچر پروموټ کول غواړو اکراس د پاکستان زمونږ 18 سنټرز کولاو شوي دي پاغي کې په KPK کې خوش قسمتۍ سره یو په کوهارت کې دی او یو په سوات سنټر کې دی سوات کې جی په سوات یونیورسيټي کې دی چونکه د ګورنمنت یو انیشیټیو دی نو موږ ته په ګورنمنت یونیورسيټي کې سپیس راکړی دی د هغې نه موږ علاوه انټرپرینورشپ مینز او سٹارټ اپ کلچر چې موږ چا داسې ذکر کوو نو هغې اکثر دا شانتي پینک شانتي شي چې دا سٹارټ اپ څه شی دی سٹارټ اپ به زه لږ شانتي ډیفاین کړم چې دا سٹارټ اپ چې دی دا د کاروبار مطلب د بزنس یو فینسي نوم دی فار ایگزامپل یو دا شان انډیویژوال دی چې هغه یو خپل چوټا موټا بزنس روان کول غواړي هغه بزنس روان کول غواړي خو هغه سره چې کوم دی د کیناستو د پاره ځای نشته دی هغه ته یو منټور نه ملاویږي هغه ته یو ټیچر نه ملاویږي چې هغه ګایډ کړي هغه سره ریسورسز نشته دی چې هغه کینی هغه سره سه انویسټمنټ نشته دی چې هغه خپل پیسې انویسټ کړي او خپل یو وړو کې چوټا موټا بزنس رن کړي نو دا د پنجاب IT بورډ یو انیشیټیو دی په دې کې موږ یوث سپیشلی انکریج کوو چې چا سره یو انوویټیو یونیک بزنس آیډیا دا صرف او صرف تاسو یو یونیک آیډیا راړئ یو تھرو پراپر چینل اپلای وکړئ د اپلای نه بعد موږ تاسو شارټ لیسټینګ وکړو آیا که چېرې تاسو په دې آیډیا کې جان وي دا مونټایزیشن طرف ته تللی شي او په یو سکسسفل بزنس کې کنورټ کیدی شي نو موږ به تاسو ځان سره د شپږو میاشتو دپاره په خپل انکیوبیشن سنټر کې وساتو په دغه شپږو میاشتو په سایکل کې به موږ خپل انډیویژوال ته 15 بیسک سروسز ورکو هغې کې ورته موږ 15,000 روپۍ پر منث سټایپنډ هم ورکو
مونږ ته د کېناستو دپاره یو پروفیشنل انوایرمنټ ورکو. د هغې نه علاوه که فار ایگزامپل د هغه یو بزنس دی او هغه اسټابلیش شو، د اسټابلیش کولو دپاره که هغه ته څه لیګل اسسټنس پکار دی هغه هم ورته مونږ ورکو. د هغې نه علاوه که د هغه یو پروډکټ دی یا کم سروسز باندې چې هغه کار کول غواړي نو د هغې ډیولپمنټ هم مونږ کوو. نو یو ډېر ښکلی انیشیټیو دی. مونږ یوت او سپیشلی مونږ د یونیورسټي فاینل ایئر پروجیکټ چې کم سټوډنټس وي هغې مونږ ځکه ټارګېټ کوو چې چونکې تاسو ته به هم دا خبره علم کې وي چې د یونیورسټي چې کم لاست سیمسټر والا سټوډنټ وي هغې ته یو پروجیکټ میلاویږي. نو مونږ ورته وایو چې دا تاسو کم پروجیکټ دی دا راړئ مونږ سره اپلای وکړئ او د ستاسو چې کم دا پروجیکټ دی دا په یو اسټابلیش بزنس کې کنورټ کړئ. دی به صرف او صرف یو آیډیا وروړي، د آیډیا نه والې د یو اسټابلیشمنټ بزنس دپاره چې څومره دي ته ټریننګس پکار دي، دي ته څونه ورکشاپس پکار دي، دي ته څونه منټورشپ پکار دی، اب ورته الحمدلله زموږ ټیم پرووایډ کوي. دې ته څوک اپلای کوي د هغې ریکوایرمنټ څه دی او طریقې کار یې څه دی؟ جی مس ډېر ښکلی کوېسچن تاسو وکړو. ایکچولي د دې کې چې کوم دی نو نه څه ایج ریسټرکشن شته، نه پکې څه کوالیفیکیشن ریسټرکشن شته او نه پکې څه جنډر ایکویلیټي مطلب چې میل کولی شي فیمیل نشي کولی. په دې کې بس صرف او صرف مونږ انکوریج کوو هغه کسان چې هغې سره صرف او صرف یو انوویټیو بزنس آیډیا ده. فار ایگزامپل هغه وایي چې زه یو بزنس رن کول غواړم خو ما سره څنګه چې الریډي ما منشن کړل چې ما سره ریسورسز نشته. مونږ ورته وایو تاسو صرف او صرف دا بزنس آیډیا راوړئ، تھرو پراپر چینل اپلای وکړئ. د اپلای نه بعد چې کله تاسو مونږ سره شارټ لیست شئ، مونږ سره انکیوبیټ شئ، نو یو فل فلیج منټورشپ او فل فلیج ټریننګ به مونږ تاسو ته درکو. صحیح. د اپلای دپاره به زه ووایم چې زموږ یو سپیشل ویب سایټ دی www.napnic چې په سکرین باندې به لیدیم شي راتلی شي ورته. هغې نه هټ کې زموږ خپل نیشنل ایکسپینشن پلان اف NIC فارم دغه هغه فیل کوي. ایگزیکټلی آنلاین ګوګل فارم دی، یو ډېر سمپل پروسیجر دی. هغې کې لینک په تھرو څنګه پریس کی اکروس د پاکستان زموږ رایټ ناو 13 ډفرنٹ نیشنل سنټرز دي وایل آرټ چې کوم ریسټ اف دی هغه ریجنل پنجاب کې دي. جسٹ بائی پریسنگ د لینک یو پیره پریس کی نو هغه به جنرل انټرو غواړي لایک تاسو نوم، تاسو بلونګینګ کوم ځای نه ساتي، ګریجویشن څه شوی دی. بیا هټ کې سیکنډ پیج باندې اباؤٹ انټرو اف دغه سٹارټ اپ چې سٹارټ اپ تاسو څه قسمه څه کول غواړئ. ایگزیکټلی مایند کې هم څه دي بزنس آیډیا هغه ایکسپلور کول غواړي چې دا دي فیسبوک، انسټاګرام، ایوری سوشل میډیا دغه نه مېستی شي. زموږ ویب سایټ باندې هم دي ایون دو چې زموږ چینل ډفرنٹ دغه باندې راځي اپروچز نو هغې باندې مونږ کیو آر کوډ جوړ کړی. زیاتره خلک وایي چې سټوډنټس کوم یونیورسټي کې انرول دي چېرې ویب سایټ باندې زه ایکسس نشم کولی ډایرکټ یا هغه ګوګل کې کولاویږي نو جنرل سپیسیفیکیشن دپاره او د هغې د اسانتیا دپاره مونږ یو کیو آر کوډ جوړ کړی هغې دپاره. جسټ کیم کولاو کړي د موبایل هغه لږ سکین کړي ډایرکټ به هغې ته خپل اپلیکیشن کولاو شي او هغې خپل اپلای کولی شي سټارټ اپ دپاره. صحیح ده. اوس دې کې د ځوانانو خبر راځي نه اوس د ملک او زیاتره د کامیابو ملکونو اولنې اقدام دا وي چې به کم چې کم زموږ ځوانان دي یونیورسټۍ نه فری کېږي یا سبق کوي هغې څنګه د هغې انرژي یا د هغه ټایم او د هغه ایجوکیشن هغه ریسورسز په خپل ځای باندې ولګېږي یا د هغې چې کم ټایم دی. د هغې دپاره داسې پروګرامز افکورس ډېر ښه دي خو تاسو دا هم پته ده چې په پاکستان کې بېروزګاري ډېره زیاته ده. څه مخکې حالات ښه نه اوس د کووډ د وجې نه چې کم دی پینډمیک د وجې نه نور هم متاثره شو. زیاتره سټوډنټ چې دي هغه د ډپریشن کې دي چې هغې خو ډیګري واغسته نو که ما ماسټر کړی یا بیچلر کړی نو زه څه وکړم نو زه په اډه باندې سبزي خرڅه کړم چې څه وکړم او که هغه نه کوم نو هغې ډپریشن ته ځي. تاسو آیا داسې څه سپیسیفک ویلی چې لا وخت لږ ډېر خلک دا پروګرام ګوري آیا کور کې دې دپاره ډیګري ډېره ضروري ده که په کور کې دا وخت کومه ښځه ناستې یا کومه جنۍ ناسته ده یا کوم سړی ناست دی او هغه سره داسې آیډیا ده خو هغه د یونیورسټي سټوډنټ نه دی هغې هم تاسو مخکې دا کلیر کړه چې د ایج څه پابندي نو آیا ډیګري هم ډېره ضروري ده دې دپاره څنګه او کم فیلډ والا خلک اپلای کولی شي؟ دا جی مس د دې به زه تاسو ته دا جواب درکړم. تاسو ډېر ښکلی ویلډ کوېسچن وکړو. په دې کې چې زه تاسو ته دا منشن کوم چې زموږ چې کوم پروجیکټ دی نو په دې کې مونږ ټیک سټارټ اپ اخلو. ټیک سټارټ اپ مین ان سینس چې مونږ به هر یو کاروبار چې کوم دی ټیکنالوژي سره به ریلیټ کوو. نو چې کوم ځای کې د ټیکنالوژي خبره راغله نو په هغې ځای کې به مونږ آنلاین جابس کوو. مین ټو سی په یو زنانه په کور کې کېناستې شي هغه یو ځان ته یو پلیټفارم جوړولی شي تھرو موبایل ایپ هغه چې کوم دی نو هغه سیز خرڅولی شي پرچیز کولی شي. نو دا زه وایم چې یو ډېر ښه بینیفټ دی. تاسو ته پته ده مونږ پښتون کلچر نه تعلق ساتو. مونږ هغه ټیپیکل پښتانه چې کوم دي نو هغوی خپله مور خور چې کوم دی بازار ته او دې شیزونو ته بزنس ته نه پرېږدي. ټیک شو. نو دا یو پازیټیو پوینټ په دې کې زه دا ووایم چې تاسو یو خپل موبایل ایپ جوړ کړئ. فار ایگزامپل مونږ سره دا شانتې زنانه په انکیوبیشن کې سټل انکیوبیټډ دي چې هغوی لګیا دي هغوی آنلاین امبرایډري ډریسز خرڅوي
هغه موستلی هغه کې 15 ممبر دي 15 والا ځانانه دي هغه دا کار کوي چې هغه ځان ته یو خپل موبایل اپ جوړ کړی دی موبایل اپ جوړ کړی دی او هغه اپریټ کوي د کور نه فار ایگزامپل هغه په ویب سایټ باندې مختلف قسم ډریسز ورکړي دي تاسو به د هغې په تاسو ته فار ایگزامپل څه امبرایډري ډریسز پکار دی د هغې په ویب سایټ به تاسو لاړ شئ هلته کې به تاسو خپل د خوښې ډیزاین وګورئ چې تاسو ډیزاین خوښ کوي هغه به سلیکټ کوي د ستاسو جیس کیش یا ایزي پیسه اکاونټ نه یا ایم سی بي وټ ایور جو اکاونټ هم دی د هغې نه به پیسې چارج شي او تاسو ته به چې کوم ستاسو سوټ دی هغه به تاسو ته ودین 24 هاورز په ډور سټیپ باندې میلاو شي دا د هغه ښځو دپاره هم دی چا سره چې ما درته ووایي چې چا یونیورسټي کې سبق نه دی ویلی جی هغې دپاره was a little bit initiative او پروجیکټ کې ایجوکیشن دغه یادوم که نه که د څه وجې نه کومو زنانو یا کومو سړو چې دی سبق وي خو هغې آیډیا هغې لري پوینټ دې ځای کې انکلوډ کوم چې رایټ ناو کوارټ سروس کې موږ ته ډفرنٹ سټارټ اپس ملاو شو داسې سټارټ اپ ان سینس ان ایجوکیټډ فیمیلز ملاو شو یو فیمیل وا چې هغې ایکسپیرینس او کیک جوړولو بیکري نو هغه د تھرو یونیورسټي سټوډنټس مونږ اپروچ وکړه چې یاره مونږ وګورو چې دا څه قسمه جوړول غواړي ماشاءالله ډېر ډیلیشیس کیکس هغې جوړول موږ ته خپل ډیزاین وخوړل موږ باندې ټیسټ کړو نو بیا هغې خواهشمند وه چې یاره زه هم کول غواړم خپل بزنس ایکسپینډ کول غواړم چې کوم مطلب صرف ایجوکیټډ خلک کوي نو موږ دپاره څه دغه دی نو موږ هغې زه ستاسو د خبر دې ځای کې کټ کوم زه ورکوډ شانتي بریک کلم واپس هم دې خبر نه راځو صحیح ده لیدونکو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ورکوډ شان د مال واپس راستنه لیدونکو ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته زما بریک تلو نه مخکې زما تپوس او چې هغه زموږ خویندې هغه وروڼه چې هغوی یونیورسټي کې سبق نه دی ویلی یا د هغوی ماسټر یا بیچلر نه دی کړی خو هغوی سره آیډیا ډېرې ګریټ دي او هغوی هم غواړي چې کار وکړي نو د هغې باره کې تاسو خبره کوله موږ سره د یو فیمیل خبره شیر کړو د کوهاټ نه جی بالکل نو فیمیل چې کوم ایجوکیټډ دي هغوی هم اپروچ کول غواړي او هغوی کولی شي موږ سره ډېر په ایزي ایکسس باندې خو صرف غټ میټر دا وي چې موږ خپل ایکسپوجر لږ وکړو خپل ایکسپوجر ان سینس چې موږ وګورو زموږ بهر معاشره کې څه را روان دي یا زموږ چې کوم خپل الحمدلله انیشیټیو دی نو موږ د یونیورسټي نه لږ بهر هم سروې کوو ډفرنټ ګرځو په کمیونټي کې تپوس کوو خلکو نه چې کوم ایون دو هینډ میډ ډریسز راځي نو هینډ میډ ډریسز موږ تپوس کوو دا راځي د کوم ځای نه د دې سورس کوم ځای دی چې موږ ته پته ولګي داسې چې دا فلاں فلاں سټي کې یا فلاں فلاں ګاؤں کې کلی کې جوړیږي دننه نو موږ بیا هلته اپروچ کوو موږ د هغې سکلز ګورو چې وایي ماشاءالله زموږ داسې ټیلنټډ خلک شته په پاکستان کې چې هغه کوي بټ د دې ټیلنټ ایکسپوز شوی نه د هغې د ایکسپوجر دپاره موږ هم دا انیشیټیو واخلو هغې له موږ د ټیم دپاره هغې یریږي خلک ولې چې ټیک بیس ایجاد ته راغلی یو شی ډیجیټلایز دی نن سبا په موبایل باندې یا لیپټاپ آنلاین را روان وي نو هغې دپاره موږ ټیم بلډینګ ټیکټکس خپل طرف نه استعمالو موږ هغې دپاره ټیم ډیولپ کوو خپل طرف نه بټ موږ هغې ته وایو چې یاره تاسو کم از کم د سایډ بیک اپ موږ سره ریسورس یوټیلایزیشن دپاره ریسورس پرووایډر پرسنز جوړ شي موږ سره اوس رایټ ناو آنلاین امبرایډري ډریسز یو سټارټ اپ و هغې هم دغه شان خپل وینډرز اغوښتي وینډر ان سینس چې کوم کلي کې دا زنانه هینډ میډ جامې جوړوي अब सिर्फ कली के रिजर्व वे बस अगर वदरी स्ट्रीट्स त पति महलों के چې کوم اک کلی کې شاور د فلان زنانه جوړي ولې ماشاءالله داسې سکلز دي او خپل ډیزاینز جوړي نو هغه موږ کړل هغه د موږ سو کړل آی ټي سټوډنټس هم واغښتل graduated ones یا د فاینل سمستر ورسره د بزنس د درې سټوډنټس موږ واغښتل هغې نه موږ یو ټیم جوړ کړو د هغې او د هغې د موږ څوک هغه موږ هغې زنانه سره کنیکټ کړل چې د دې کم ډیزاینز جوړوي دا زنانه او کم اورډرز دې ته ملاویږي هغه به موږ تاسو په خپل بزنس چې کم دی او سټارټ اپ مین بزنس موډل به جوړوي موږ سره زموږ په اسسټنس کې زموږ په منټورشپ کې اټول او د هغې دپاره به یو ویب سایټ موږ سټارټ اخیستلی دی الحمدلله او ډېر ښکلي ښکلي اورډرز پې هغې ته ملاویږي رایټ ناو هغې نه څه وشو هغه زنانه چې کوم وده د هغې اټول ایکسپوجر وشو په آل اوور پاکستان کې چې د هغې کم ډیزاین و هغه نور خلکو هم خوښ کول شروع کړل او هغې ډیمانډ سیوا شو چېرې داسې ولې چې د کمپني کم پروډکټ ملاویږي که د کمپني موږ وګورو په مشینري باندې میډ نو هغه آفټر یو ډولۍ یا دوه ډولۍ نه بعد زیات تر خراب شي یا کلر میچنګ پرابلم راشي دا هینډ میډ چې پروډکټ دا ډېر زیات سسټینیبل وي د زیات ټایم دپاره یوز کیدی شي نو دغه شانتې نمبر آف ادر پرسپیکټیوز موږ وګورو ان ایجوکیټډ ایون دو کار میکینکس زه اگزامپل درته ورکړم یو سټارټ اپ موږ سره انشاءالله مصریان
چې کوم نیکسټ سایکل کې موږ ته پر یو سٹارټ اپ را روان دی هغه د ځان سره سټوډنټس دي ګریجویټډ ون خو هم دغه سوچ چې موږ اپلایز وکړ جاب راته ملاو شو نه اور اوس موږ فری ټایم او کووډ هم دومره غټ جوړ شو ډیر زیات ډسټرکشن ډیپریشن کې خلکو ټایم تیر کو بٹ هغه سرچ کو آنلاین ای سره کور کې ټایم او چیرې موږ سکول موږ سره چې کم سکلز دي یا موږ سره کم لیمیټډ لیمیټډ ریسورسز دي لږه غونډه پیسې در سره خپل پاکټ منی ملاويږي نو موږ زیات تر یوټ په زوم دا زموږ بدقسمتي ده تربیت دغه کوم ز اکاونټ کوم لګ ډیره د مشرانو طرف نه چې هغه موږ یوت تپوس نه کوو یا موږ هغه کنیکټ کوو نه ډیر زیات موږ ریزرو ساتلی لیمیټډ دغه کوم ساتلی دي چې موږ څونه د هغې ایکسپوجر وکړو هغې کنیکټ کړو ښه دغه کې انوایرمنټس کې دونه مو پته ولګي میکانکس ما خبره دا کوله چې هغه ځان سره د پېښور نه 15 سے 20 ډفرنٹ ایکسپرټ میکانکس مستریان کنیکټ کړي دي چې هغې کې د موټر سایکل د ګاډي اور دا وکسره رکشا وغیرہ اټول کې کم آټوز دي زموږ ترانسپورټیشن دپاره هغې ځان سره کنیکټ کړل او هغې دپاره هغې یو ویب سایټ جوړ کړو خپل نو کو ان کیس ما ته په لاره باندې پېښور ریجن کې چېرته ګاډي خراب شو یا موټر سایکل نو کو مستري نږدې نه وي نو زه ویب سایټ په تھرو ایکسس کولی شم کتی شم دغه کانټیکټ نمبر دغه ایکسپرټیز به هلته کې منشن وي هغه به هغه ته نه پیک کړي کال به ورته وکړي چې کوم دغه نیر بای لوکیشن وي هلته به کال وکړي چې فری بوله انشاءالله هلته کې لاړ شي نو دا یو ډېره غټه اپرچونټي ده دا اویرنس چېرته نه راغی همدا زموږ یوت همدا زموږ ځوانان چې کوم زموږ اټول معاشره کې ناست دي هغې خپل ایکسپوجر وکړو خپل زموږ یو ډېر ښکلي کوټ ټیشن دي چې زموږ زیاتر په واز باندې منشن وي په دغه کې موږ لیکو او موږ زیاتر وړاندې کوو خلکو ته خپل یوت ته چې ټینک آؤٹ آف د باکس آؤٹ اف د باکس مین بس ضروري دا نه چې موږ یونیورسټي کې ګریجویشن وکړو بس هغه چې ماته کوم یونیورسټي کې اسایمنټ ملاو شو یا کم پیپر ایگزام کار دی بس صرف هغه وکم مونږ لږ هغې باکس نه آؤٹ ټینکینګ وکړو چې کوم پریکټیکلټي تر اعظم څنګه چې دا خبرو کو داسې لګي چې تاسو د ډیجیټل دور طرف ته روان یې کنه چې یو سیس ډیجیټل دا خبرو کا نو دا راته هغه زنانه یا هغه سړی چې لکه هغه دومره په موبایل او په لکه زوس مونږ داسې ډېرې مېرمنې چې هغې ایون واتساپ هم نشي خپل اپډیټ کولی یا فون نمبر نو هغې دپاره بس داسې ټریننګز کوئ د داسې خلکو دپاره خو هغې سره آیډیا شته لکه څنګه تاسو وایي چې بریک تھرو نه مخکې تاسو یو مېرمن خبره کو چې هغه ډېر ښه کیکس جوړوي یا داسې یا د لاس کړۍ چې کومه ده خو زمونږ د پښتنو ښځو یا ایون سیند او پنجاب طرف ته چې کومې د هر یو صوبې خپل یو کار دی د کړۍ او هغه ډېر ښایسته دي نو دا راته وایي چې دغه ښځې یا دغه سړي به بیا څنګه په دې کې تاسو شاملوي ځکه چې که هغوی نه پوهېږي ټیکنیکلي دومره دې څیزونو باندې جی بالکل جی دی کې چې مونږ سره کم زنانه دي نو هغې مونږ انکریج کوو او مونږ یې ځان سره ساتو د شپږو میاشتو پیریډ دپاره په شپږو میاشتو په دې پیریډ کې هغې ته د سکریچ نه مونږ پړاوو چې تاسو به خپل ډریسز فار ایگزامپل ته جوړوئ نو هغه به څنګه سیل آؤټ کوئ هغه به تاسو چې کوم دی نو په خپل پلیټفارم باندې لګوئ څنګه هغې کې به تاسو ته مختلف قسم مونږ ورکشاپس کوو پریکټیکل کار کوو جی مونږ مختلف قسم زمونږ چې کوم زموږ ټاپ منیجمنټ ته په هغې کې د هلته نه کسان راشي هغوی ورته ډفرنټ ټایپ ورکشاپ چې دی کوم دی ارینج کړي زموږ خپله چې کوم ټیم دی نو هغې کې ورته مونږ ډفرنټ ټایپ ورکشاپس او سیمینارز ورته کېږدو د هغې نه علاوه میډم زه به دلته کې دا خامخا مینشن کول غواړم چې زمونږ چې کوم د انکیوبیشن سنټرز دي نو دا په ګورنمنټ یونیورسټي کې ولې کېږدولي دي د هغې وجه دا ده چې په هغې کې مونږ ځان سره فیمیل فیکلټي ممبرز هم آن بورډ اخیستلی شو لکه فار ایگزامپل زمونږ یو خوراکۍ ده هغه چې کوم دی په دې شیزونو باندې نه پوهېږي نو مونږ سره چې کوم فیمیل فیکلټي ممبرز دي په یونیورسټي کې هغې ته مونږ یو آفیشیل انویټیشن ورکړو هغې مونږ راکال کړو او زمونږ د خوراکۍ مورکۍ چې څونه دي نو هغې یې باقاعده پوهوي چې تاسو به په واتساپ باندې داسې خپل بزنس کوئ فیسبوک نه به داسې پیسې ګټئ یوټیوب نه به داسې پیسې ګټئ او مختلف سوشل میډیا پلیټفارم نه به دا شانتې پیسې ګټئ نو یو ډېر ښکلې اپرچونټیز دی مونږ په ټول او دا څنګه چې د مصریانو دوی خبرو کو نو زمونږ خو داسې ډېر ټیلنټډ مصریان دي خو هغه ایجوکیټډ نه دي جی 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 اگین بالکل ایگزیکټلی هغوی به هم بیا په دې اپ باندې پوهول غواړي که نه دا خو به ډېره ایزي شي بیا هم د خلکو دپاره او هم هغوی دپاره به روزګاري که نه جی 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 د هغې دپاره میم زمونږ د پروجیکټ چې کوم دی زمونږ ویژن دا دی چې په پاکستان کې جاب کریشنز وي لکه فار ایگزامپل زه یو ښکلی ځان ته یو چوټه موټه بزنس رن کم او اسټبلیش شي نو اوبویسلی زه به ځان سره څه ریسورسز هم هایر کوم زه به څه میل پاور هم ځان سره هایر کوم یو افیس بوای به هایر کوم یو مارکیټنګ منیجر به هایر کوم یو ایچ آر منیجر به هایر کوم یو سیکیورټي ګارډ به هایر کوم نو یو جاب کریشن کېږي لګیا دی څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کم زموږ مستریان دي چې هغه په دې باندې نه پوهېږي نو هغې ته هغه ایپ مونږ دومره ایکسس کړی دی فار ایگزامپل چاته په ګاډه خراب شو په لاره باندې هغه به صرف او صرف یو سمپل کلیک
کوي یو کال وکړي Okay. او کم مستری چې نیر بای دی هغه ته بس صرف په واتس اپ باندې یو کال راځي هغه به صرف یس نو کوي کچاري ان کیس هغه بیزی وي نو به کی کچاري فری دی هغه به یس کی هغه په لوکیشن ویلی شي چې په دې لوکیشن کې په دې ځای کې گاډي خراب ولاړ دي ستا هیلپ پکار دی تاسو خو به اپلیکیشن زیات راځي څنګه چې تاسو وی چې تاسو ویب سایټ دی ولته خلک اپلای کوي نو تاسو میکسیمم ټایم سمري چې هغه له جواب ورکړي جی ایکچولی یا که د چا مثلا هر یو کس دا سوچ کوي چې نظام آی ډي ډیره زیاته ښیږي نه خو تاسو هغې کې بیا هغه ګورئ څنګه او میکسیمم تاسو ټایم څومره یا هغې ته دا چې تاسو کار نه کیږي اټلیسټ داسې څه ریپلای هغې جی ته بالکل میم ایکچولی دا شانتی چې کله اوس کرنټلی الحمدلله زمونږ فرست سایکل چې کوم دی هغه به کمپلیټ شي د شپږو میاشتو زمونږ سایکل وي کال کې موږ 2 سایکل چلو نو هغه به اوس ان شاء الله جنوري کې به هغه موږ وایند اپ کو موږ سره چې کوم کسان دي موږ سره کوم انکیوبیټیز دي نو هغه موږ ګریجویټ کو اور کرنټلی زمونږ د سیکنډ سایکل لپاره اپلیکیشن لایو دی زه به ملګرو ته خپل ویب سایټ هم وایم چې هغې اپلای وکړي www.nep.pitb.gov.p کې باندې ولاړ شي هلته نه د آنلاین اپلای وکړي ډېر سمپل شانتې فارم دی هیڅ راکټ ساینس ورکې نشته دی هلته نه چې دوی کله اپلای وکړي نو هغه زمونږ چې څومره اپلیکیشنز دي الحمدلله موږ ته پریویس فرست سایکل دپاره 400 پلس اپلیکیشنز راغلي خو په دې کې موږ ټاپ 10 سټارټ اپ ساتو ټاپ 10 سټارټ اپ هغې کې موږ بیا داسې وکړو چې هغې کې زموږ ټاپ منیجمنټ شارټ لیسټینګ وکړي هغې چې کله شارټ لیسټینګ وکړي نو هغې موږ ته په 400 کې تقریبا 50-60 سټارټ اپ راولېږل چې دې ته تاسو کالز وکړئ دې ته تاسو میسیجز وکړئ دې کې تاسو ایمیلز وکړئ هغې ته موږ ایمیلز وکړو او بیا موږ چې کوم د ډومین ایکسپرټ ججز دي فار ایگزامپل چې د کم ډومین کس وي د هغې ججز موږ راکال کو هغه کس به راځي ویت ټیم او هغه به خپله آیډیا د هغه ججز سامنے پیش کوي سلایډز به جوړوي د پی پی ټي سلایډ به جوړوي خپل پریزنټیشن به جوړوي او زموږ ججز ته به پریزنټ کوي هغه چې هغې کې هغه ایویلیوشن وشي هغه کلیر شي نو هغې ته بیا موږ هغې کې موږ مزید سکرینینګ وکړو د 15 نه چې کوم دی 30 کو یا 25 کو مزید یې کم کو هغه 25 کسانو ته بیا موږ سیکنډ سایکل دپاره ایمیلز اور کالز وکړو چې سر تاسو چې کوم پهلا راوند هغه الحمدلله کلیر شو او تاسو چې کوم سیکنډ راوند دی نو د هغې دپاره دا ټایم او دا وینیو کې به تاسو دوباره راځئ هغې دوباره راشي بیا موږ مختلف ډومین ججز راغوستلي هغه یو کس راځي هر یو انډیویژل راځي او خپله آیډیا هغې ته پیچ کوي هغې سره یو ججز کرایټیریا وي هغې سره یو لیست وي هغې یې مارک کوي نو چې د چا پکې آیډیا ښیي نو هغې کې موږ بیا چې کم 10 ټاپ 10 سټارټ اپ دي د هغې ته موږ بیا ایمیلز وکړو هغې ته موږ کال وکړو او هغې موږ راکال کړو او د شپږو میاشتو سایکل دپاره خپل انکیوبیشن سایکل کې وساتو دا راته وایي چې زیاتره خلک چې دې دپاره اپلای کوي که نه نو هغوی څنګه چې تاسو چې لکه 400 او دی نه بیا راځي 50 60 ته اندن بیا راځي 25 ته صحیح ده نو زموږ د پښتونخوا د ځوانانو یا د خلکو هغه کمیونیکیشن سکل نشته دی یا دا چې لکه څنګه پریزنټ کړي هغه به ډېر ښي په خپل کار کې خو هغه ته دا پته نشي دا زه مخکې ځم د دې پریزنټیشن څنګه وکړم خبر نو دی کې بیا ځکه چې د یو کس آی ډي به ډېره زیاته ښي خو کیدای شي هغه ججز مخې ته هغسې پریزنټ کولی نشي هغسې خبره نشي کولی دا هغې باره کې به زه یو څو پوینټس داسې اډ کړم چې مسټر زاهد صاحب څنګه ماشاءالله ډېر ښکلی ایکسپلینیشن وکړو ایټ آل بټ مونږ چې کوم شارټ لیسټینګ کوو یا اپلیکیشن کال کوو چې کوم شارټ لیسټډ وي چې کوم پریزنټیشن له کال کوو هغې مونږ ایټ آل گروم کوو ګرومینګ څنګه هغې مونږ ټریننګ هم کوو ایون دو چې کوم پی پی ټي پریزنټیشن سلایډز دي یاد کړل هغه فرست سایکل زموږ نه چې کوم فرست ډے وي د شارټ لیسټډ اپلیکیشن سپوز 30 دي صرف 30 موږ سره راځي پریزنټ کوي هغې جنرل آیډیا تھرو سپوکینګ مطلب چې ووایي ججز ته خپل دا جج جوړي نه چې به یو د 3 کوېشن یې کوي هغه ډیټ سپاټ د ده سره به 3 منټه ټایم وي چې ته ماته په 3 منټه کې خپل بزنس ووایه چې بھائی ته څه قسمه څه کول غواړې یا ته اچیومنټ آیډیا تا سره څه ده بیا هغه عمق آیډیا بیس باندې ججز 2-3 کوېشن یې کوي هغې نه بعد چې ان کیس موږ سره یو 25 یا 15 شارټ لیست شو فائنل ډے دپاره فائنل راوند 2 راوندز وي زموږ راوند فرست اینڈ راوند سیکنډ نو چې کم لیټ سپوز 15 شارټ لیست شو نو هغې دپاره موږ یو ګنټه ټریننګ سیشن یې ښیي کو ان کیس موږ سره فزیکل سنټر کې اویلیبل وي نو ګډ هغې خو موږ هغه ته پریزنټ کو زموږ ټرینرز وي ډفرنټ او کو نه وي نو موږ زوم هم آنلاین لایو هغه باندې ټریننګ کو ډفرنټ چینل پر تھرو باندې راځو نو هغې ته موږ یو ټریننګ سیشن ورکو چې اوس به دا پریزنټیشن سلایډ وي دا به تاسو سره به 2 منټس وي یا 3 منټس وي د پیچز دپاره پیچز مطلب پریزنټ کولو دپاره ججز سامنے هغې ته فرنټ وایل هغه به تاسو جوړوئ څنګه څه قسمه خبرې به کوئ څه به نه کوئ پریزنټینګ دپاره به تاسو کم قسمه ډریسز کې راځئ کم څومره کسان به ان فرنټ آف ججز ولاړ دي څومره سایډ بیک اپ ایټ آل ګرومینګ کیږي او موټیویټ کوو
بیا چې موږ سره ولې چې سیناریو د ګورنمنت پروجیکټ دی ګورنمنت اکارډنګ چې کم قسمه سیناریوز وي هغه بیس باندې موږ سٹارټ اپس اخلو پریزنټیشنز اخلو سلیکټ کوو نو موږ سره به صرف یو جنرال کانټریکټ وي د لاست 10 لپاره 6 منث سایکل وي 6 منث پیریډ وي چې هغې کې ټریننګ ډفرنٹ سیناریوز راځي ولې چې د لیټس لاس موږ فرست سایکل خبرو کړه چې په 400 کې موږ 10 اغشتیو بټ دا 10 الحمدلله موږ هغه اغشتیو چې کم ټول اټال صرف موږ په خپل فیورټیزم ورته موږ وایو چې لکه موږ دا نه چې موږ د چا په ریفرنس موږ دا زما د کاکاز ویلي یا د ماماز ویلي زموږ دا یو سیناریو هم د پښتو دغه کې زیات دی چې دې خو به زه خامخا اخلم موږ انټرنل نه کوو دا موږ ایکسپرټ یا ایکسټرنل ججز ولې کال کوو یا چې کوم مارکینګ پرسنز وي هغه ایکسټرنل ځکه کال کوو چې دا الته انصاف یو کرایټیریا سیټ وي انصاف یو لیمټ وي چې کم ډیزروینګ پرسن دی چې څومره کار کړی دی هغه ته د هغې مطابق یو سکیل آؤٹ ملاو شي صحیح جی بالکل تھینک یو جی دواړو ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلئ کامیاب اوسئ تھینک یو لیدونکو په خیر پښتونخوا سره اوسئ دا وخت یې ورکړی شانتي د مالو واپس راسانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشي یو ځلې بیا په خیر راغلی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو تاسو ته دا معلومه ده چې په پاکستان کې داسې سیمې ډېرې شته دی چې هغلته خلک ځي موږ خپله هم ځو خو که د هغې په حوالې سره کار وشي د ټوریزم حوالې سره او خلک هلته کې لاړ شي او انټرنیشنلی ټراولرز یا وزیټرز راشي نو دې سره به د پاکستان په اکانومي باندې هم ډېر زبردست اثر پرېوځي دا وخت ما سره یو میلمه ناست دی د داسې یوې سیمې نه چې هغه ډېر ښایست لري او هغه ماشاءالله دومره ډېر کارونه هم کوي فوټوګرافر هم دی هایکر هم دی ټریول ګایډ او د ټوریزم پروموټر هم دی او په کار هم داسې خلک چې هغه ټوریزم پروموټ کړي صحیح ده او ما سره ناست دی جی سید عامر جهان شیرازي ستړي مشئ ویلکم ډېره مننه میډم زه خو په لومړي ځل ستاسو د پروګرام او پوره د هم ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې زه ما دلته چینل ته راوبللم نو ستاسو یو جهان مننه مننه ستاسو نه هم چې تاسو دونه لرې نه رالی زموږ پروګرام ته بټګرام د بټګرام باره کې وایي د ملوکو ټول کې لاړې بټګرام هغه دا موږ داسې خو بټګرام حوالې سره به خبرو کوم خول دا راته وایي چې تاسو لږ زموږ لیدونکو ته خپل ایجوکیشن حوالې سره وایي او دا راته چې په خپل هم بټګرام کې هملته لوی شي هملته مو سبق ویلی دی جی میډم تعلیم خو زما چونکې ما په خپله میټرک چې دی هغه مې هلته جنا ماډل پبلک سکول نه کړی و بیا داسې فیسي مې ګورنمنټ خپل کالج کلي کې جی خپل کلي کې په بډګرام کې او بیا هایر ایجوکیشن نه چې بیا مطلب یونیورسټي ته رالم هزاره یونیورسټي نه مې بي ایس کړلی او دې سره سره بیا ما ایم ایس هم کړلی کیمسټري کې او بس دغه ایجوکیشن دی زما نو تاسو خپل ماسټرز په کیمسټري کې کړی دی صحیح ده نو بیا تاسو هایکینګ او ټوریزم او دې سایټ ته څنګه رالی دا کیمسټري څنګه برابره کړه نو دا کیمسټري خو مې هم داسې چې چلو چې ورځ ملګرو سره زما سینیرز وو یونیورسټي کې هغو تله چکر له مري ته ټرپ باندې نو زه ورسره لاړلم او زه د هغو هم ډېره مننه کوم چې هغو ماله هم پکې موقع راکړه زه خو د هغو جونیور وم خو زه یې پکې هم ځان سره ملګری کړم وی راځه نو زه چې هلته لاړم د مري ته ما وکتل نو هغه مري کې هم دغه زموږ د بډګرام د سیمې شان ته هلته ونې دي او ټول هغه لوکیشن سیم هغه شان ته دی غرونه دي هغسې غریزه علاقه ده او هر څه هغه شان ته دي لکه څنګه چې زموږ علاقه ده بلکې زموږ سیمه ترې نه زیاته ښایسته ده خو هلته په مري کې ما یو خبره نوٹ کړله چې هلته صرف روډ چې کوم دی هغه یې بهتر جوړ کړلی سهولیات دي او زموږ سیمه کې سهولیات نشته دی نو دغه سوچ چې زه راوړلم هلته زه کېناستلم ما دا یو سوچ وکړو چې یاره د خلک سوات ته ځي کاغان ته ځي مري ته ځي نورو سیمو ته ځي خو د بډګرام ته ولې نه راځي نو دغه سوچ کې بیا به زه ناست وم هلته یونیورسټي لیول نه دا د 2007 خبره ده نو دغه ټایم نه ما دا شروع کړله او په دغه سوچ باندې چې یاره زه به خپله سیمه څنګه پروموټ کوم نو اوسه پورې زه بار چې ډېر کم تللی
بلکې یو ځل هغه زما مري تللو او دویم زه دا ځل دې غټ اختر کې چې صرف کالام ته لاړم فار د فرست ټایم نور زه بهر نه یم تللی او صرف خپل د سیمې لپاره زه زیات کوشش کوم چې خپله سیمه مخې ته کړم نو الحمدلله هغې کې ډېر حده پورې کامیاب شلم الله راته کامیابي راکړله او ډېر سپاټس داسې دي چې په وړومبي ځل باندې زه هغې ته لاړلم او هغه ما د سوشل میډیا او د الکترانیک میډیا په ترو باندې هغه بار ته راوړل او خلکو ته مې چې هغه وښول نو دغه نو تاسو چې یونیورسيټي کې ما مری ته لاړم او بیا تاسو د آیډیا راغی چې ولنه تاسو خپل علاقہ بټګرام پروموټ کړئ د ټوریزم لپاره نو سٹارټ څنګه واغسته سٹارټ خو مېنم دغه شانته به ما فوټوګرافي سره به مې شوق و بیا اول تاسو کوم ځای ته لاړئ تاسو هغه فیسبوک لورک پکچرز هم ورک ویډیو لږ موږ ته ډیټیل سره وایي موږ سره ټایم ډېر دی او تاسو خبرې کمې ښه جی نو فرست ټور زما داسې و چې زه کله یونیورسيټي نه فارغ شلم بیا رالم بټګرام ته خپل سیمې ته نو ما سره زما ملګري وو زه به په دغه ځای کې به د هغو نومونه هم ضرور مینشن کوم زموږ محترم استاد ګلفام صابر صاحب او محمد شفیع صاحب او بیا محمد اسلام آرزو صاحب دا زما ټیم او منګه چې بلیجه ورته یو غر دی هغې ته وایي تقریبا 13,000 فیټ د هغې بلندي ده او هغې ته موږ لاړلو بیا هغه ځای کې چې څومره د هغې ښکلا ده د هغې ټوله موږ پکچرز او ویډیوز چې دي هغه موږ کیپچر کړل او هغه راړل هغه په سوشل میډیا باندې کړل بیا زما استاد چې ګلفام صابر صاحب هغه په هغې باندې یو سفرنامه هم ولیکله پوره هغه په مختلف نوي کې قسطونو کې نو هغې سره دا زموږ لاولنی سټارټ اپ سټیپ و چې هغې سره بیا موږ مخې ته لکه روان شللو بیا داسې نورو سیمو ته او سوشل میډیا څنګه فیسبوک باندې دا شیر کړل جی دا په فیسبوک باندې ما په ټویټر باندې زوم کوم ورسره یوټیوب باندې خو زیاتره فیسبوک باندې ښه صحیح د خلکو ریسپانس څنګه خو نو خلکو خو ډېر ښه ریسپانس وږي او زه دغه خپل د ټولو فینز او څومره چې ملګري دي دغه ټولو شکریا ادا کوم بیا داسې تاسو نوري ویډیوز چې کوم دی شروع کو فوټوګرافي تاسو کوي نو آیا دا هم په دې شوق کې چې تاسو غواړئ ټوریزم پروموټ کړئ نو ظاهره خبره ده بیا سړی وایي چیرې زه دې ځایونو ته ځم نو پکار دی چې دا زه خلکو پورې ورسوم نه دپاره بیا کیمرا هم تاسو بیا زده کړه نو کیمرا خو دا خیر دا سیمې چې دا خو ډېرې ښه علاقې دي او ډېر ښه بیا داسې نن سبا که موږ وګورو نو زما شانته نور داسې هم ځوانان شته دي او داسې ملګري شته دي هغه هم پروموشن غواړي خپل د علاقې ټوریزم پروموټ کوي نو یقینا پکار ده چې داسې کسانو سره فاینانشل تعاون وکړي زما ته پوز دا و چې تاسو دلته ټایټل دام دی چې تاسو فوټوګرافر هم یې او تاسو مو چې ما په خپله دا ویډیو جوړه کړه نو آیا فوټوګرافي تاسو باقاعده د چا نه زده کړه که نه تاسو په خپله ریکارډینګ او پکچرز هم ایستو بس دغه شانته خپل ما چې زده کړه دا نه ده کړې بس دغه شانته تصویران او دا به مې د ښکل خپل دغه مې کول نو دا بس دا راته وایي چې څومره سپورټس تاسو کور کړي د بټګرام چې هغه په سوشل میډیا د لارې یا د الکترونیک میډیا د لارې خلکو پورې رسولي دي او آیا خلک بیا راغلي چې هغه ویډیوز پکچرز یې کتلي داسې ویزیټرز راغلي دي بیا جی زه خو به لږ د دې به جواب به تاسو لږ وضاحت سره راکړم چې دا خو زه د چونکې ما مخکې ما وایي چې د 2007 نه زه په دې باندې لګیم او خو بیا چې کله د پی ټی آی ګورنمنټ راغی په صوبه کې نو 2013 کې نو چونکې د پی ټی آی ګورنمنټ هم دغه فرست پرایورټي ده چې ټوریزم پروموشن نو زه د پی ټی آی ګورنمنټ هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم د عمران خان صاحب هم بیا خپل د چې کوم زمونږ منتخب نمایندګان دي د تحصیل علی د هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغه په دې کې ښه سټیپ اوچت کړو هغه مخې ته کړل نو الحمدلله چې کله د پی ټی آی ګورنمنټ راغلی هغه دا ټوریزم پروموشن لپاره کار شروع کړی زما هغې سره شوق نور زیات شو نو ما نور ښه دغه مې شروع کړل نو اوس چې الحمدلله یو فرست سټیپ چې هلته اوچت شو د ګلی میدان په صورت کې هلته چې د خیبر پښتونخوا ټوریزم والو چې دی کیمپینګ پوټز هم راغول سیاح د رهایش لپاره نو زه د خیبر پښتونخوا ټوریزم او سپیشلی د جی ایم محمد علي سید صاحب چې ډېره زیاته شکریا ادا کوم او خپل د ایم پی ای انجینیر زبیر خان چې هغو دې لپاره سټیپ اوچت کړو او زما چې کوم هغه محنت نو هغې ته یو عملي جمع واچوله نو دغه شانته ګلی میدان دی بیا چیل غر دی او چیل غر کې داسې څه دي او ګلی میدان کې څه دي
بس دا سیم یو شانته انوایرمنٹ دی خدا د چې سپاټ مختلف دي یو بل نه ډیر لري دي انوایرمنت باره کې مونږ ته مونږ بټګرام نه دی کتلې انوایرمنٹ دا دی چلته خو میدانونو هم دي برا پاغه کې بیا هغه کې جنگلات هم دي او ورسره زې په سایډ ته آبشار زوم شته اوکې او بیا ټول نه اهم ځای چې هغه ته وی وادي چوړ ویلي چوړ نو هغه ډېر ښایسته ځای دی هغې کې میدانونه دي ګلیشیرز دي آبشارې دي پکې او دا ډېره غټه علاقه ده د دې یو سایډ چې هغه کوهستان سره لګېدل دی ضلع کوهستان کولای پالس سره او بل سایډ چې هغه کاغان ناران سره لګېدل دی دا ډېر غټه ایریا ده او دې باندې زموږ د پښتو عظیم شاعر چې دی امیر حمزه خان شینواري هغه په یو سفرنامه هم لیکل ده چې د هغې ټایټل دی د چوړو سفر نو دا یو ډېره غټه سیمه ده او زه الحمدلله هغې ته 2 پیرې تلم تاسو د پیښور د ټوریزم خبر وکړله چې هغې هلته کې د کیمپینګ دپاره ځای دا کړی دی او هغه څنګه دي د هغې باره کې لږ موږ ته وایي چې څه فیسیلیټیز دي خلک چې هغې ویزټ دپاره راځي دا 18 پورټس لګېدلي هلته په هغې کې 10 چې دي هغه د رهایش لپاره دي او نور چې دي هغې سره کچنز دی نور داسې واشروم وغیره دا دي ورسره نو دا اوس حال یا زمونږ وزیر اعلی صاحب هلته دوره کړوه الهی ته او د هغې باقاعده افتتاح یې کړله انشاءالله بجلی انټرنیټ فون دا ټول فیسیلیټیز شته هغه طرف ته نو فلحال دا خو نشته دا خو یو فرست سټارټینګ اوسه پورې نه بجلی نشته هلته کې بجلی خو شته بجلی شته او دغه شانته هوټلینګ سیستم دا ظاهره خبر ده سټارټینګ دی نو هغه هم نشته بل داسې روډ حالات دا چې کوم کیمپینګ هلته تاسو ویلي چې هغه جوړ کړی په هغې کې بجلی شته هغې کې خو شته هغې کې شمسي انټرنیټ شته دی انټرنیټ فیسیلیټي لا نشته موبایل هلته کار کوي موبایل کار کوي ها موبایل هلته کې کار کوي صحیح ده نو دا بیا څنګه دا چې کوم خلک ټوریسټ راځي نو هغې بیا دا رینټ آوټ کوي دا روم یا دا هټس غوندې چې دي یا چې سم تاسو وایي چې کیمپینګ هغې جوړ کړی دی هلته کیمپینګ کوي نو هغې د دې رینټ دی پر نایټ که نه جی بالکل ښه او فوډ خوراک دپاره ځکه ویزیټرز چې راځي که نه لکه تاسو خو د نو ایو په خپله به پخلی کوي که نه هلته داسې نږدې څه بازارونه څه دغه چې هغې خوراک هلته نه راوړی شي میډم دا خو فرست ټایم دی اوس د هغې افتتاح وشلله اوسه پورې هغه باقاعده چې کوم دا سپورټس دی هغه لا نه دي شروع شي نو انشاءالله نیکسټ کوم را روان سیزن دی په هغې کې به شروع کیږي او دویمه خبره تاسو د رهایش او د کانه پینه وکړله نو زه به یو خبره دلته ایډ کړم چې د بډګرام سیمه چې هغه ډېره ښه د هغه ځای خلک چې دی هغه ډېر میلمه دوست خلک دی او ډېر مهمان نواز او ان شاء الله چې تاسو درشئ نور چې څومره دا خلک ګوري ویورز هغو ته هم دا یو میسج ورکوم چې تاسو دلته راشئ نو ان شاء الله تاسو به ډېر خوشحاله یې ډېر مطمئن به یې او خلک چې دی هغه اوسه پورې هوټلز چې دي هغه خو شته لږ ډېر خو دومره نشته دی رفته ان شاء الله هغه به جوړیږي خو چې کوم ټورسټ راځي نو هغه له د هغه ځای سیمې خلک چې دی هغه ولا خپل په کور کې ځای ورکوي کانا پینا هر څه ولا چې دی هغه ورکوي او هلته د سیکورټي چې څه قسم داسې هغه نشته دی مطلب خلک چې هغه ډېر پرامن خلک دی ډېر میلمه دوست خلک دی او مهمان نواز خلک دی نو ان شاء الله تاسو ته به دا څه قسم کمی چې هغه به نه محسوس کیږي تاسو ټایټل ټراول ګایډ نو تاسو چې کوم ټراول چې ما تاسو نه مخکې تاسو وکړو چې آیا خلک راغلي نو لا خو ټراول د پاره ته خلک نه راغلي نه خلک راځي کوم ځای نه راغلي هغه را سره شیر کړي کنه وختي زه نه یو تاسو کوم تمام ته د سیاستدانانو شکریا ادا کړي ما دا وایي چې لکه تاسو دونه نه کاله یا ته کاله دونه مهنت کړي نو آیا اوس ټورسټ راځي هلته او که راځي نو زیاتره د کومې علاقو یو ته هغې سره ایز ا ګایډ ځئ جی زه خو سره ځم او دا چې دی دا د اسلام آباد نه هم راغلي هلته د ملتان نه هم راغلي داسې پېښور سایډ نه هم راغلي مختلف سیمونه راغلي او هغه کې فیمیل زوم راغلي بیا د سیالکوټ نوم راغلي سیالکوټ نه صحیح ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلئ او ټوریزم خو موږ مخکې مو ویلی زموږ پاکستان کې ډیرې داسې سیمې دي چې څنګه تاسو خپله علاقه پروموټ کوئ ډېر ډیزاینر چې ډېر ښایسته دي او هغه ټوریزم هلته کې ډېر ښه انکم د خلکو هم کېدی شي دا د دې فایده صرف ملک نه هغه چې تاسو بټګرام کم کلی د دې خلکو ته ډېره زیاته فایده ده که نه ځکه زموږ دغه غریزو علاقو کې د خلکو اکانمي دومره زیاته ښه نه ده ټوریزم سره ښه کېدی شي دا او تاسو خپله علاقه پروموټ کوئ واقعي چې ډېر زیات لوی او غټ کار دی او باید چې کوم نور خلک هم ستاسو غوندې د داسې سیمو سره تعلق لري نو اوس خو الکترونیک میډیا ده او لږ همت وکړي لږ محنت وکړي نو هغې خپله علاقه چې دغه پروموټ کولی شي ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ کامیاب اوسئ او خدای دې وکړي چې اوس خو جمع شو اوړي کې بیا انشاءالله موږ هم بټګرام ته راشو هلته به یو پروګرام ریکارډ کړو تاسو سره
صحیح دا کوم ځینې چې تاسو موږ ته یاد کړه که نه دا موږ په خیر پښتونخوا کې بیا وښیو ځکه اوس خو د واورې موسم دی یخني دی زما یخني سره بالکل نه لګي تاسو ته زه دعوت راکوم چې تاسو بیا په سیزن کې راشئ انشاءالله زه به تاسو سره میوې کېږي فروټس هلته فروټ شته کوم فروټس کېږي بټګرام طرف ته هلته خو چې کوم دا غرونو سایډ دی هلته دغه تاسو څنګه مخکې ذکر وکړو د املوکان هم هلته شته دی او بیا ورسره غوزان دي او ډېر داسې نور دغه هم دي سیب وغیره دا هم کېږي صحیح ده او ډېرې زیاته مننه چې تاسو راغلئ که ژوند خیر انشاءالله سیزن کې انشاءالله بیا چکر لګو صحیح ده تاسو دونه لوی کار کوئ نو موږ هم د پروګرام په تھرو باندې پروموټ کو ستاسو بټګرام صحیح ده تھینک یو لیدونکو دې سره ورکوټې شانتي دمالو په خیر پښتونخوا سره اوسئ لیدونکو یو ځلې بیا په خیر علی په خیر پښتونخوا ته هر کله راشي لیدونکو دا زموږ نه پروګرام تاسو وکتلو لیدونکو زموږ میلمه چې د بټګرام نه راغلی او د هغې هغه فیصله چې لکه زما علاقه ډېره زیاته ښایسته ده او ما دا وی چې ولې نه دا زه پروموټ کړم او هغه د کوم پلیټفارم نه د سوشل میډیا نن خو د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو هغې د لارې چې هغه کوم اته 9 کاله کار وکړو او هغه ټوریزم دپاره او اوس چې هغه ویلې چې اوس د هغې دپاره کار په بټګرام کې شروع شوی دی نو خبردار چې دا ستاسو دپاره هم فایده ستاسو د پوره علاقې دپاره فایده او دا د ټوریزم که دا شروع شي نو ظاهر خبره ده دا به د ټول علاقې د خلکو دپاره به ډېر زیات ښه ځکه چې ته به د روزګار مواقع چې کوم دي نورې هم زیاتې شي نو لیدونکو نن تاسو زموږ میلمانه وکتل که تاسو کې هم داسې ټیلنټ وي تاسې کړنې تاسو کړي چې هغه د دې سوسایټۍ دپاره ستاسو دپاره چې دی هغه ښې وي او نو هغه پلیز تاسو موږ سره شیر کړي زموږ واتساپ نمبر به تاسو په سکرین باندې ښکاره شو لږ مخکې او زموږ ایمیل اډرس چې دی هغه تاسو ته ښکاره شو نو تاسو په دې ایمیل اډرس او په دې واتساپ نمبر باندې موږ ته میسج کولی شي داسې خلک چې هغه تاسو غواړئ چې هغه که دې پروګرام ته راشي نو هم به هغې اپریسیشن د هغې خلکو شي اپریشیټ به شي او د هغې نه علاوه نور خلک چې هغې وګوري د هغې د ژوند کیسه د هغې د کامیابي یا د هغې د ژوند دا سفر وګوري نو هغوی به موټیویټ شي یعنې که دې کولی شو نو موږ هم کولی شو نو که داسې تاسو څوک پېژنئ یا په خپله داسې یې نو پلیز موږ سره خپل ډیټیلز شیر کړي زموږ د واتساپ نمبر او ایمیل د لارې دا اوس زموږ نې پروګرام انشاءالله بل پروګرام کې بیا تاسو سره په خیر پښتونخوا کې ملاویږو تر هغې پورې خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان